أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. دا قرآن پاک تلاوت آسانولو دا پارا دا عجمو دا پارا عالمانو مختلف طریقو سرکار کړی دی چې عجمو تا دا قرآن تلاوت آسان شي او غلطی پکې اونشي. نو دا تلاوت او دا تجوید دا سہولت دا پارا دا فیدے یو کار دا شوی دی چې مختلف قرآنی جملو باندې اشارات لګیدلی دي. هغه اشاراتونه په اسانه معلومیږي چې په دې ده کې سا اغشتل یعنی وقف کول څنګه دي. دغه اشاراتو ته رموز اوقاف وای. رموز د رمز جمع ده، اشاره ته وای. نو رموز اوقاف په مختلفو ځایونو کې د ادریدلو یعنی د سا اغشتلو اشارات. د دې اشاراتو مقصد دا دی چې یو غیر عربي انسان چې کله تلاوت کوي نو په صحیح مقام باندې به دې وقف وکړي، سا به واخلي، او بې ځایه او نامناسب ځای کې چې سا یې ماتیږي نو دینه په معنا کې د تبدیله امکانات شته، نو چې د معنی د بدله او تبدیله نه بچ شي. په دې کې لومړنۍ طا ده، طا. عوام و تطوی وی خو تجوید والا طا وی. نا دا طوی یا طا دا دے مطلب دے وقف مطلق، دا دا وقف مطلق مخفف دے. مطلب ادارے چے دے دے کہ خبر پورا شلا، وقف کول یعنی سا اغشتل بہتر دی. فدے دے سا والا وقف اکا بہتر دی. ورپسی جم دا دا وقف جائز مخفف دی. دا دې مطلب دا چې دې کې وقف کول خو درست دی، خو بہتر دا دا چې وقف اونکی. جم وقف جائز، وقف کول جائز دی، خو بہتر دا دا چې دلته وقف مکوا. ورپسې صاد دا وقف مرخص مخفف دی، او دا دې مطلب دا دی چې دې کې خبره خو پوره شوې نه ده، خو جمله اوږده ده، دې وجې نه سا اغشتو دپاره وقف کولو دپاره د بل مقام په ځای دلته وقف کول پکار دی. وقف مرخص مطلب دا چې دلته خبره پوره نه ده، خو جمله ډیره اوږده ده، نو شاید چې بل ځای کې ته سا واخلې وقف وکړي، نو دلته کې وقف کول بهتر دی. بل ځای وقف مه کوه، وقف مرخص د سواد سره وقف کول پکار دی. میم دا د وقف لازم مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې که دلته د وقف اونکه
نو د آیات په معنی کې به ډېره زیاته غلطي راشي. دې وجې نه دلته کې وقف کول ډېر بهتر دی. بعض حضرات دې وقف ته وقف واجب وي. خدا د فقه واجب نه دی چې که پاتې شي نو ګناهګار شي، بلکې مقصد صرف دا دی چې دې دی کې وقف کول د نورو ځایونو د وقف نه ډېر بهتر دی. او لا چې کوم ځای لیکلی دی نو دا د لا تقف مه ودرېږه، د هغې مخفف دی. مطلب دا چې دلته کې ودرېږه ما، خو د دې دا منشا نه ده چې وقف کول ګنې ناجایز دی، بلکې په دې دی کې ډېر مقامات داسې دي چې وقف نه کولو کې څه حرج او څه نقصان نشته. او د دې نه پسې چې کوم لفظ راځي د هغې نه ابتدا کول هم جایز دی. نو د دې صحیح مطلب دا دی که دلته د وقف وکړو نو بهتره دا ده چې دا ټکي دوباره ووایه او بیا مخکې تلاوت کوه. او د مخکې لفظ نه ابتدا کول ښه نه دي. میم او عین دوه حرفه یو ځای لیکلي مع، دا د معانقې مخفف، معانقه تر غاړه ته وایي. وی دا علامه په داسې ځای کې لیکلي وي چې د یو آیات دو تفسیره کول ممکن وي، نو یو تفسیر مطابق به وقف یو ځای کې کې او د دویم تفسیر مطابق به په دویم ځای کې وقف کې. لہذا په دې کې چې کوم ځای کې وقف کولی شي نو یو ځای کې به وکړي، خو یو ځای چې وقف وکړي نو بل ځای کې به بیا وقف دویم نه کې، یو وقف به کې دویم به نه کې. مثال په طور ذالک مثلهم فی التورات، نو دغلته درې ټکي لیکلي دي. واپسې ومثلهم فی الانجیل، نو دغلته بیا درې نقطې دي. او په حاشیه باندې به لیکلي معانقه، میم عین یا معانقه. نو په دې ځای کې که په التورات باندې وقف وکړي شي ذالک مثلهم فی التورات، فی التوراه، نو الانجیل باندې بیا وقف کول به جایز نشي. ذالک مثلهم فی التوراه ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، انجیل سره بیا وقف نه کوي. او که الانجیل باندې وقف وکړي ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، نو التورات باندې وقف کول درست نه دی. او که په دواړو ځایونو کې وقف ونه کې نو دا درست دی او د دې نوم دی مقابله. ورپسې سکته، دا سکته علامه ده دې ده چې دې ده کې ودرېدل پکار دي، خو سا به نه ماته، سا به ماتیږي نه او بریک ولګوه. عموما سکته په هغه ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې ملو لوستلو سره معنی کې غلط فهمی راځي. ورپسې وقفه، دا د سکتې نه یو پټې زیات سات ودرېدل وي، خو سا به دلته هم نه ماته. او ورپسې قاف دی، نو قیل علیه الوقف، ویلی شوی چې دلته وقف شتا. مطلب د دې دا چې بعض حضرات په نسبت باندې دی کې وقف دی او د بعض په نسبت باندې وقف نشتا. او قف نه دې معنا دا ودرېګا،
دا په داسې ځای کې راوړي شي چې کوم ځای کې د لوستونکي دا خیالم کیدی شي چې دې ځای کې وقف کول درست نه دي، نو هلته یې لیکلي قف ودرېږه. صاد لام یې صلې دا لفظ چې کوم ځای لیکلي نو الاصل اولاد د هغې مخفف دی. د دې مطلب دا چې ملو لوستل بهتر دی، او صاد او لام یو ځای چې لیکلي نو دا د قد یوصل مخفف دی. دې ځای کې بعضې خلک ادریږي او بعضې ملو لوستل خوښوي، او کله پرې حاشیه لیکلي وقف النبي صلی الله علیه وسلم. وی دا هغه مقاماتو باندې لیکلي وي چې په کوم ځای کې د روایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام تلاوت کولو کې وقف کړي وي، نو دغه ځای ته وقف النبي وي. تر کومې پورې چې چاپخانې او پریسونه نو، نو د قرآن کریم نسخې دا به خلکو په قلم ځان له لیکلې. په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجودو، او هغوی کار به صرف دو چې قرآن شریف به لیکو، او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به کول، محنت به کو. دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه، یو محبت و. خو چې کله پریس او چاپخانې راغللې، نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجري کې قرآن پاک چاپ شو، او هغه چاپ د مصر په کتبخانه کې اوس هم شته. او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سنٹ پیرس برگ نومي ښار کې لومبی قرآن شریف چاپ کړو. بیا دغه نسخه قازان کې پرته وه. په 1828 کې ایران شهر تهران کې په کاڼي باندې قرآن شریف لیکلی شو. ټول قرآن د کاڼي په تختو لیکلی. دې پورې د قرآن خبره شوله. اوس د قرآن پاک ترجمه او تفسیر دې ته څه ضرورت پیښ شو؟ نو قرآن پاک الله په عربي زبان کې را لېږلی دی. د عربو ښار کې عربي پیغمبر باندې عربي قرآن نازل شو. هغوی دپاره اسانه وه، خو د دنیا د نورو ژبو دپاره چې عربی باندې نه پوهېدل، د هغوی دپاره د عربی نه غیر د هغوی په خپله ژبه کې ترجمه او تفسیر پکارو، چې هغوی هم پوه شي چې دا د الله کلام دی، الله بنده ته څه وایي. نو د تفسیر ضرورت پیښ شو. د تفسیر خپله معنا کلاوول د لفظي معنا ده، او د شریعت په ژبه کې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن پاک معنی پکې بیانېږي، او د قرآن پاک د احکام او حکمتونه پکې واضحه کېږي. تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن مطلب پکې واضح شي. نو د قرآن مطلب واضح کولو دپاره الله محمد رسول الله را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم. الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم وانزلنا الیک الذکر، موږ نازل کړی دی تا ته قرآن. ذکر معنا قرآن. لتبین للناس، چې ته بیانو کې خلکو ته ما نزل الیهم، چې څه دوی ته نازل شوي دي. د قرآن مطلب ورته ته بیان کې. لومبنی مفسر پیغمبر علیه السلام. تفسیر چا کړی دی؟ اول امت ته پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی دی. او د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا ده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم، په تحقیق سره الله احسان کړی په مؤمنانو باندې
اذ بعث فیهم رسولا منهم کم وقت چې د دوی د جنس په دوی کې پیغمبر راولېږه ډیوټي به شي یتلو علیهم آیاته دا پیغمبر علیہ السلام بللی په دوی باندې آیاتونه د الله وړومبنه ډیوټي تلاوت قرآن دا د پیغمبر وړومبه ډیوټي یتلو علیهم آیاته للی با پدوی باندې تلاوت کوي با پدوی باندې آیاتونه د الله او دویم ډیوټي ویزکیهم دیل با تزکیه کوي صفائی با ورله کوي د اخلاق او د عادات تزکیه با ورله کوي ظاهری او باطنی صفائی با ورته کوي دویمه ډیوټي او دریمه ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم باور کوي دوی ته د کتاب الله والحکمت او د هوښیارتیا د خبرو نو قرآن سره خدای استاد راولېږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته صرف د قرآن الفاظ نه بلکې پورا تفسیر پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی دغه وجه ده چې صحابه کرامو به یو صورت چې یادو نو کلونه به پې لګېدل په یو صورت یادولو احکام به ورسره یادول تفسیر به یادو ورسره صحابه کرامو ته په یو آیات کې څه مشکل به پیښ شو اشکال به راغی پیغمبر علیه السلام به موجودو دی به ورلل د آیات تپوس به وکړه فوراً به پیغمبر علیه السلام بیان وکړه نو صحابه ته اسانه وه تفسیر د قرآن فوراً د پیغمبر علیہ السلام نه به زده کو تسلی بخش جواب چې پیغمبر علیہ السلام به ورک بس دغه تفسیر خو د پیغمبر علیہ السلام نه رستو د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې تفسیر قرآن دا یو مستقل علم په شکل کې محفوظ کړی شي چې امت د پاره د قرآن الفاظ سره سره صحیح معنام وسره محفوظ شي او د گمراهانو د تحریف گنجائش باقی پاتې نشي نو امت دې کې هم ډېر لوی کار کړی دی د قرآن پاک تفسیر په قرآن باندې دا اول نمبر تفسیر دی په قرآن کې یو آیات راشي او پورا مطلب باندې منگ نه پوهیږو نو په قرآن کې دقه سه آیات به بل ځای کې وګورو نو هغه آیات به د دې آیات پورا وضاحت وکړي مثال په طور باندې سورۃ فاتحه کې موږ وایي صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته نیغه لار وښیه په نیغه لار روان ساته نیغه لار کومه ده صراط الذین انعمت علیهم دا هغه خلکو لار چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی اوس هغه انعام والا خلک څوک دي اوس په دې موږ څه پوهېږو چې الله انعام په چا کړی دی نو اوس بل آیات الله پاک د دې بیان په هغې کې کړی دی په سورۃ نساء کې فرمایي من یطع الله والرسول هغه چا چې تابعداري وکړله د الله او د الله رسول الله او د الله د رسول تابعداري وکړله نو دا خلک به کوم ځای وي فاولئک الذین انعم الله علیهم پس دغه خلک چې دي الله انعام کړی دی په دوی باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا انعام چې پکړه غسوک دی من النبیین دا پیغمبران علیهم السلام دی والصدیقین او دا صدیقین رښتینی خلک دي چې د پیغمبرانو په امت کې د ټولو نه اوچتې مرتبه والا دي کمالات باطنیم پکې پوره دي او په عرف کې دي ته اولیاء کرام وای والشهداء او دغه انعام والا خلق شهیدان دي چې د الله د دین په محبت کې د خپل سر قربانی ورکړي دا والصالحین او د عام نیکان خلق دي چې د شریعت تابعدار فرائض او واجبات باندې عمل کوي مستحبات هم ته نه فوت کیږي دې ته په عرف کې دیندار خلق وای
وحسن اولئک رفیقا دقه خپل مرګری دی په سورۃ فاتحه کې بندوي اهدنا الصراط المستقیم یا الله منګ ته نه غلارو خې پدې نه غلارم روان ساته صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه خلکو چې تا پاغوي باندې انعام کړی دی چې هغه پیغمبران دي هغه صدیقین او شهدا او صالحین دي د انعام والا خلق د فاتحه بیان سورۃ النساء کې قرآن خپل تفسیر په خپل وکړو القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن بعد د بعد تفسیر کوي دویم نمبر تفسیر د قرآن هغه حدیث مبارک دی نو حدیث څه ته وایي د پیغمبر علیه السلام قول او فعل حدیث دی د قرآن سره الله استاد را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام لتبین للناس چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته بیان وکړي نو د قرآن استاد پیغمبر علیه السلام او پیغمبر علیه السلام په خپل قول او عمل باندې د قرآن ښکلی تفسیر امت ته وړاندې کړی دی د پیغمبر علیه السلام پوره زندگی دا د قرآن عملی تفسیر نو قرآن خپل تفسیر په خپله کوي او دویم تفسیر د پیغمبر علیه السلام قول او عمل کوي او دریم ورپسې اقوال صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن تعلیم براه راست حاصل کړی دی ځکه دا صحابه کرام د قرآن د نازلېدو په وخت کې موجودو نو د قرآن د نازلېدو ماحول او پس منظر په خپلو سترګو یې لیدلی دی نو د قرآن پاک په تفسیر کې د دې حضراتو قول قابل اعتماد دی د رستو خلکو قول د صحابي په مخ کې اسم نه دی ځکه رستو خلکو ته ماحول او پس منظر نه معلوم او صحابي ته خود آیات د نازلېدو ماحول او پس منظر معلوم دی او څلورم نمبر د صحابو نه رستو د تابعینو قول بیا دا سند دی او په پنځم نمبر کې د عربي لغت نه خبرداري په یو ژبه چې پوره عبور حاصل کې نو بیا به پوهېږي پې نو چې کوم ځای کې خبره د پیغمبر علیه السلام صحابي او تابعین نقل نه وي نو بیا د لغت کتاب کې وګوره او سوچ فکر بکے قرآن کے سوچ فکر کوا او دا سنا کہ دا اردو او دا پختو یا دا فارسی ترجمه والا قرآن شریف راواله او یا چتا کیسٹ ووری او دا غینا پس بیا خلکو تا شروع کی رازا زبد پا قرآن خپوی کما او راشه زبد تا بیان کوما او اردو پختو با گوری فارسی به ګوري او یا به چېرته کیسټ د استاد واوري هغه به لږ په ذهن کې کښېنې او بیا به بیان شروع کړي او خپل علم به درسره ني نو داسې کس نه ترجمه مه کوه داسې کس ځان ته څه ډېر لوی شی وي او لوی لوی عالمانو باندې ښه دروند دروند اعتراضونه کوي دې په څه پوهېږي نو دا خطرناکه خبره ده چې علمونه در سره نه وي نحو صرف دی نی ویلې بلاغت ادب دی نی ویلې علم حدیث علم فقه اصول فقه تفسیر عقاید کلام دا جوور علمونه دینه خبر نه او د قرآن تفسیر شروع کی نو دې کې ډېرې مسلې راشي چې بیا پکې بند دی د فقه مسلې پکې راشي نو بیا خو هغه دی کې د فقه تفصیل پکار دی قرآن کې خو خدای وی اقیم الصلاة منځ قائم کا نو بیا پکې نور چل قرآن خو لري هغه تفصیلات خو بیا په فقه کې به ګوري فتیمموا صعیدا طیبا نو د تیمم چل خو بیا قرآن نه دی خولی
حدیث به ګورې او فقه به ګورې، نو چې تا ورسره نور علمونه نه کړي نو صرف لفظي معنا به وکړي. او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه. یو ځل یو نوجوان راغی، هغه ماته چې بیګا مې کتاب کتلی، ټوله ورځ او شپه په دماغ مې بوج دی. کتاب کې لیکلی دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے. وی دا کم ظالمو چې ته په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویل چې نبوت نه مخکې چیلې پټولې چراتے تھے. اردو د زور زیر پې نشته دی، ته کتلی نه دي، سوچ یې نه دی کړی، او د چراتے او د چراتے فرق یې نه دی کړی. ما ورته دا چراتے تھے روخانه شو تندې، خدای د سره خو وی ما خو چې دې ظالم خو په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویلی دي، چراتے تھے سرولې دي، پیغمبرانو ټولې ګډې چیلې سرولې دي. نو دې د اردو د چراتے او د چراتے فرق نشي کولی. نو عربي خو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دې کې چې فرق راشي نو څه به کوې؟ نو دې دپاره د علم ضرورت دی. نو بعضې دوستان وی نه، وی دې له د هېڅ ضرورت نشته، خو بس وایه خلکو ته د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خالی ذهن خلک منږ ته کینی، منږ وله په دې دماغ کې کم ګند ور اچو، دی به د ځانه خبر هم نی. او بس وی د قرآن دپاره د علمونو ضرورت نشته دی. او په خپله آیات مخکې کوي لقد یسرنا القرآن للذکر. خدای وی چې من قرآن اسان کړی دی، نحو صرف وغیره هېڅ هم ضرورت نشته دی. دا خلک به دې کندې ته وغورځوي. ډاکټري یوازې په انګریزۍ زده کولو نه زده کېږي چې یو سړي له ډېره ښه انګریزي ورځي او د ډاکټرۍ دا کتابونه په انګریزۍ کې لیکلي دي او بس راوالي وی ګوري وایي زه هم ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډ ولګوي زه هم غټ ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ د مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړی دې سړي نه څوک علاج نه کوي. دا درزیتوب خو اسان ښکاري که نه، چې په قینچه کپړه کټ کو ماشین ته مخکې کو ماشوم هم لاس تاوی او بس بخې والی کېږي. نو دا به چې ته په کاپی کتاب باندې وشي چې کتابونه راوالي او په هغې کې په پنسل او په پن باندې تکیر خوالي چې کټنګ داسې وکړه داسې وکړه چې لاس دې د استاذ په مخ کې عادت شوي نی، نو ته به درزي جوړ شي. سونه وخت در باندې تش کاجونه کوي، رسته درته چل ښیي. نو درزیتوب بغیر د استاذه نه کېږي، ډاکټري او انجینیري بغیر د استاذه نه کېږي. نو دا قرآن داسې د آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو پښتو ګور او بس زده یې کړه. نو دې دپاره د مستند عالم نه، د صحیح عقیدې والا عالم نه ترجمه کوه، او چې دا نور علمونه نه ویلې نو دی به خطا کېږي، نو تا به هم خطا کوي. او که ته چې د قرآن په درس کې تپوس وکړې چې دا فلانې مسله پکې څنګه د دې قرآن کې دلته راغلله، نو بیا په دغه ځای کې به تې ګاډې خطایي. دا تپوس یې مه کوه. نو دې سره د دې نورو علمونو ضرورت دی چې په قرآن کې کم ځای کې د فقه مسله راشي، نو قرآن کې به یو ټکي خو د فقه هغه تفصیل به هلته کول غواړي چې شاګرد په دې پوه شي چې د خدای پاک د دې کلام زمانه څه مطالبه ده. نو بزرګانو په دې کې ډېر لوی محنت کړی دی او ډېر ښکلې ښکلې تفسیرونه په هره زمانه کې لیکلي شوي دي. خدای پاک دې موږ او تاسو ته قرآن آسان کړي او د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.